من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة ور محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزاداران سید الشهدا سفر میاشته اتلسم شپه ده خوش قسمتی وي څه د اهل بیتو مجالسو سلسله یو بیا مو تاسو ټولو ته نصیب شوي دی یقینا دا مو تاسو لپاره یو توفیق دی څه د کربلا او د عاشورا او د مولا حسین دسترخوان باندې کینی انسان معنوي روحاني غذا انسان ته ملاو و میسر شي دا یو توفیق دی یو سعادت دی په کار د دې باندې انسان خدای شکرګزار وګرځېږي نعمت الهی دی کسا کربلا وکی تک سترګې وغړی زمان و مکان اعتبار سره محدود هوا مثلا زمان تو وکسی ظهر عاشور نه تا عصر عاشور پورې 2 غنټې زمان او ټایم یو که مکان ته سترګې وغړی و محدود از مکه عراق کې څه سرزمین کربلا بلای شي حدود معین دی مقرر دی اما کبھی اثرات ته سترګې وغړی اثرات زمان و مکان نه وتلی اثرات دي ان څومره زمانی دي څومره الکی دي د ټوله زمانی ټوله الکی مولا سید الشهدا واقعینا اثراتونه متاثر دي ان تاسو وکسوي ټول عالم کې د مولا سید الشهدا عزاداری کیږي مجالس کیږي سلسله برپاوي او ټوله دنیاونه متاثر ده کل یوم عاشورا کل ارض کربلا مطلب انداده هر زمان عاشورا سره تعلق لري هر مکان کربلا سره تعلق لري کسه که تاسو سترګې وغړوئ دا واقعیا داسې سنیون ملیون ځنه وخت کې بین کوي کلیپونه به تاسو لیدلي وي څه یو مولانا صاحب یې څه خو یوه واقعیا وه ظهر عاشور عصر عاشوره پورې 2 غنټو کې ختمه شي او نن دوی ټوله دنیا ونې راخیستې دی دې ته پته نشته چې دا واقعیا یوه محدوده واقعیا وه خو دا طول زمان کې ټولو انبیاو د دې ذکر کړی دی هر یو نبی هر یو پیغمبر د دې واقعې ذکر کړی دی او نه متاثر شوی دی همو پیغمبره پورې کله مولا سید الشهدا پیدایش وشي هم مولا سید الشهدا سے امام حسین وړو کې وی پیغمبر ته ذکر لکوت کې ویر کی پیغمبر هغه دعا مولا حسین باندې الوستلی دی چې کومه دعا ابراهیم پیغمبر خپل اولاد اسماعیل حجر د پر اولاد د پر غوښتي و خدای نه هغه دعا ده ربنا فاجعل افئده الناس تهوی الیهم خدایا پیغمبری خدایا ای خلکو زړونو محور و مرکز وګرځي مولا حسین نن تاسو وکسوی مولا حسین یقینا ای خلکو زړونو محور ګرځیدلی دی ای خلکو زړونو معشوق ګرځیدلی دی یعنی ټوله دنیا مجذوبه د امام حسین کې داسې به درته وایم ار ځینه تاسو ته یا حسین سورې غوږو ته رسي فریادونه رسي هر ځای کې مولا حسین مظلومیت بیان کیږي ماغه دعا چې کومه دعا قرآن کې شته ده ابراهیم پیغمبر خپل اولاد د پر غوښتي و فجعل افئده الناس تهوی الیهم خدایا خلکو زړونه مائل کې ایمو خاندان و خلخانی طرف ته ای خدای کسا چې کله فیصله و اراده وشي بیا هغه کیږي ټوله دنیا مقابلې ته ودرېږي دنیا مقابله نشي کوای تاسو نن وخت مکې ته سوره خالصي صفا و مروه اعمال کوي مناسک کوي
طواف کوي سوره عملونه څنګه ابراهیم پیغمبر اسماعیل پیغمبر په نامه شوی والته قرباني شي او ارز شي دا ټول نن انجام کیږي ویلي د هغه پیغمبر د هغه دعا برکات ابراهیم پیغمبر کړي و قرآن کې موجوده ده وی خدای ارادم انداشه ده خدای غوښتي دي چې قیامت پورې به مکه سرزمین آباد وي اندیشون سم ماغه دعا ایمو پیغمبر ابراهیم پیغمبر دعا غوښتي دغه خدای نشي رد کولای ایمو پیغمبر دعا څنګه خدای رد کوي ایمو پیغمبر ماغه دعا امام حسین د پر غوښتي ده سو خدایا همیشه د پر تلی عمر قیامت پورې خدایا زړونو محور امام حسین وګرځي معشوق امام حسین وګرځي زړونه مایل کې قائل کې امام حسین طرف تا نن تو سو وکس اره وزړه کې امام حسین موجود ده زبې وا جمله د تعدا کوم شاید دسی وی ځنه کسون المنځ سب دور امینه نوی خو امام حسین سبه عشق وی کدای شي نور عبادت او سید امینه نوی خو امام حسین سره به عشق او مینا وی کدای شي انسان دسی وی ځنه کسون شته دی بی دین وی دین سید امینه نشته خو امام حسین سره مینا شته ده دا یو مثبت پوینټ د خپل ځکه پروردگاری غوړي امام حسین ذریعہ سے نجات ویر کی څنګه غوړي څه هر شي سه مانوس کی امام حسین داعی الله د خدای ته تور صحیح څنګه صحیح طریقې سے امام حسین لمن ونی سے سوال نه پیدا کیږي چې امام دار ته صحیح طریقې سے ټیټ شي امامو پیژندې بیا ته خدای ته نه ورسي خدای ته د ورسي کسا ان الصفا والمروه من شعائر الله ابراهیم پیغمبر هغه قربانی ویر کړل هلون کې هغه قربانی سار ته نه ورسیدا ایزوی قربانی و سارتا نو ورسیده ننا مسلمان مغی قربانی یاد کی قربانیاں کئی حاج تاچی منڈیا کئی زحمتونا کئی صفا مروے کی ورزیا توفونا کئی زحمتونا کئی محیران یو دنیا تا اخیری پیغمبر المسیح در عظیمہ قربانی ویر کرلا صرف پل خلخوانی نا اتلس زوانان چاگه کی چا شپیگو میاشتو نا شروع کیگی مختوسی چا شپیگو میاشتو جوان قربان کرده دے ورکی 11 سال بچای قربان شوه دی ورکی شپیگو وہ کولو بچی قربان شوی دی ورکی اتلسو کولو جوانان 11 کولو جوانان تو اسے تا 24 سال تو اسے تا 34 سال تا اسے 95 سال پوری دا کسان ورکی قربان شوی دی قربانی ورکڑی شوی دی آغا ایوا قربانی مسلمانو یاد دی دا قربانی پو ویر کرا یغی قربانی یادی کی پکار دے منڈیا ہوئی شی صفا مروے کی منڈی ہوئی پکار دے اگر شاعر اگر ناخ کی نخانی علمتونا پکار دے پویر نشی ادھا کی قربانے پویر شی پکار دے مسلمانا لغن تے کی سوچ وکا اہل بیت ندی پیشندلی خپل پیغمبر دا ندے پیشندلے خپل دین دا ندے پیشندلے اگی قربانے نا دا قربانے وڑا نا بلکہ عظیم قربانے ہوا ازکا قرآن کی وطویلی شیوی دی وفدیناہو بذبح عظیم اتو دا قربانی ابراہیم ته ایچ مو ذبح عظیم واجینا پریدا والا ذبح عظیم قربانے نے فداش والا مطلب اتو قربانے خپل زی کی پوتشوا ذبح عظیم قربانے بریسی چاگا امام حسین قربانی و تفسیرو کی یو صلوات واسطے محمد و آل محمد باندے اللہم صلی علی محمد و آل محمد مود طولت سے کربلا زمان و مکان اعتبار سے محدود ہوا خوار چو یاد کړي دي هر یو نبی ولی امام یاد کړي دي مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام څخه کله جنگ صفین او پسیږي کربلا زمکه باندې روشي امام رکوشي زمکه تا امام د زمکه ولا خور روخلی سترګو سی ولګي ماچی کی امام دواره قتل مزدغی کربلا کی وکی او مولا الفاظ دو کی واهن یا ایتها التربه خوشخبری ویر کی دغه خاورې ته دغه خطې ته د سرزمین ته ډېر پاک او پاکیزه کسان به دغه ځای کې قربان شي قبرونه به جوړ شي د ځمکه به ډېره سرخرو وګرځېږي نما به وي دغه ځمکې خو یاد وساتئ مو ته عرض وکړو چې دا زمان و مکان اعتبار سره محدوده ده اما اثرات و اعتبار سره درسو اعتبار سره سبق و اعتبار سره انسان سوره سبق درسونه ونه حاصلوي شي لا محدوده ده ډېر درسونه کربلا نه حاصلېږي زه څو درسو ته دغه مجلسو کې اشاره کوم کسا بقول رهبر معظم حفظه الله هغه یې رهبر یې کربلا واقعینا شورانه ډیر سبق مور وبسای شو خو پکور ده نوی نسل ته ویر کو نن نسل ته پکور ده دا سبق او دروس ملوشي هغه نه یو درس هغه د کربلا هدایت والا درس یاد وساته درس هدایت د کربلا یو درس ده
څه کربلا کې یوم قیامت پورې د هدایات یوه یونیورسټي ده، یوه دانشګاه ده، یوه خیمه دی لګېدلې ده. مولا حسین چې کله بصرې والا خلکو ته مشرانو ته یو خط لیکلی دی، هغې کې دغې نکتې طرف ته امام اشاره کړي دی. مولا بصرې والا خلکو ته یې الا وان السنة قد امیتت وان البدعة قد احیت. او خلکو تاسو نه کسوئ چې سنتونه ختم شول، بدعتونه زنده شول. سنت څه شی و؟ سنتونه دا و چې اهل بیت و ولایاتو حق خلافات و امامات غصب کړلو، سلطنات پر راوستلو، بادشاهي پر راوستله. دینه غوټ سنت چې و چې خپونه لاندې شو، پایمال شولو. اهل بیت و حق خلکو وخړو. ان البدعة قد احیت، بدعتونه زنده شول. امامات په خلافات بدل شو، خلافات موروثي کړلو. دی هدا پورې څه زمانو کې وچلیدلو. بنی امیه او نسل در نسل حکمرانۍ باندې قبضه وکړله. بیا بنی عباس او ساده حکمرانۍ باندې قبضې ولګولې. او یو دا بدعت نه و چې ایجاد شوی و دین کې، یو کومې طریقې سره حکمرانانو خلافات کولو. مولا خلکو ته داسې فإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد. کچېرې تاسو ما خبرې ته غوږ واچوئ، واورئ، عمل په وکوئ، ما اطاعت وکوئ، تاسو به یقینا هدایت کېږئ، هدایت طرف ته سوئ. قسم مولا هدایت باندې کار کړی دی. امام مقصد اندا و چې خلک هدایت شي. یو دویم نکته چې امام حواله سه هدایت حواله سه مشهور حدیث د سمو عرض کړو ان الحسین مصباح الهدى وسفینه النجات. پیغمبر خپل یې چې امام المسای مولا حسین د هدایت چراغ ګرځیدلی دی او د نجات کشته ګرځیدلی دی. چا چې دغې کشته سره تمسک وکړو، کېنستل وکړي، څوک چې دغه چراغ تلې کېنستل، دغې سلسلې سره یې رابطه وي، یاد وسته هدایت ورته میلویدای شي. نو د هدایت یاد وسته مولا حسین نه میلوي. مولا سید الشهدا کربلا ته چې تلل وه، ډېر کوشش یې وکړلو چې خلکو ته هدایت میلو شي. تاسو ته پته دا واقع تاسو بار لیدلی دي، ډېرو کسانو سره امام میلاو شولو. ابن حور جوفي سره میلاو شو، مولا بیله نصیحت یې ورته وکړو چې هدایت شي، نه راغلو. زهیر ابن قین سره میلاو شو، مولا خپله خیمې ته ویرغلو، هدایت یې واخیستو، مولا سره سرخرو شولو. عبدالله ابن مطیع سره مولا میلاو شو، نسې نور متعددو کسان سره مولا میلاو شو. مولا بیله ورته نصیحتونه کړي دي چې هدایت شي. کسه دا هدایت ډیر مهم شی دی. او زندګۍ کې کوشش وکړو یو کاسې تو الله سره هدایت شي، اندای تو نجات دپاره ډیر دی. زه به یو دوی حوالې دي حوالې سره ډېر کوم. جنګ صفین تاسو اورېدلی دی مولا علي علیه السلام دور کې څه حکیم شام سره شام والا خلکو سره مولا علي علیه السلام کوم جنګ شوی دی. دغه جنګ کې چې کله جنګ سټارټ نه و شوی، مولا کوشش و چې جنګ نه وشي. مولا جنگ کې تاخیر کولو، تاخیر حربې مولا استعمالولې. کوشش مولا ډیر داو. تاسو ته پاتې وي زنه وخت کې قیادت لګیا وي، کوشش کوي، مسله حل کوي، معامله حل کوي، هغوی بهتر پیږي. خو خلک لاندې خو وي قسم خلک پروپیګنډ یا کوي، خبر یا کوي، موقعو ته میلوېدلي وي. ځنه ایجنټان وي، هغوی خپل ځای کې ځنه خبرې کوي. لکه مو ماحول کې تاسو د کسو جنګ ماحول د وي، خپل ځای کې قیادت کوم کسان ذمہ دار وي، هغه خپل ځای کې کوشش کوي. خو لاندې خلک پرېږدي نه. بیا چې لاندې خلک نه پرېږدي، ځنه وخت کې غلطیان دي وجې نه روځي جوړېږي. البته اهل بیت څخه خو نه کېږي. مولا په خلافان داسې خلکو پروپیګنډې شروع کړي، خبرې شروع کړي. مولا ته مرګلي راغلل، امام ته دی مولا تاسو د خلک خبرې کوي، پروپیګنډې د کوي، جنګ د ته شروع کوي نه، خلک لګیا دي داسې قسم خبرې. مولا د وتې اداره ته څه دی څه خبرې د کوي. اصحاب د وتې مولا خال د دوا قسم ته خبرې کوي. ځنه خال دی چې علي د جنګ نه ډارېږي. سوچ مده خبرې ته علي جنگ نه ډریږي، مرګ نه ډریږي، شهادت نه ډریږي، ځکه نشي شروع کوای، ځکه نشي ورتلای په جنگ باندې. او ځنه کسان داسې مولا علي د شام والا خلق بی دین نه بولی، مخالف دین دی نه بولی، هغه د مسلمان بولی یو قسم ته، ځکه هغوی باندې نه جنگ ته نه ورسي، جنگ نه شروع کوي ورسره. څه کله دا دوی خبرې مولا واورېدلې، امام د جواب ورکوي مولا د وتې دغو خلکو ته مو طرف نه وایم سوال خبره خدا دی مولا علی جنگ نه وډر شي، مرګ نه وډر شي، سوال نه پیدا کېږي. زه ځوانۍ کې مرګ نه یم ډر شوی، ټولو جنګو کې پیغمبر سره شریک وم. کوم که ځوانۍ کې نه ډریږي، هغه چې ما عمر اوس تېر شوی دی، زوړ شوی یم، اوس زه زوړ بوډۍ کې دغه عمر کې مرګ نه وډر شم. مولا هغه جمله دغه ټایم کې ویلې ده، مولا د وتې علي شهادت څه دوره مینه ده،
لکه څوری وړه بچي خپل مور شودو سته اوسني دومره علي مینه د شهادت سره علي مرګ نه ډریږي دا خبره دویمه خبره چې کومه تاسو وکړله چې دا به اهل شام ولا مخالف دین نه بولي زه بولم زه مخالف دین بولم داخل زه دینداری نه بولم داخل دوی سره جنگ روا بولم اما جنگ کې چې زه تاخیر کوم جنگ نه شروع کوم مولا د دې چې دی بنیادی واجه ده امام مقصد یو دا د جنگ نه شروع کول نه تاخیر کول نه امام یو جمله او توکا اسا یهتدی منهم احد امام مقصد دا چې کیدای شي دوی کې یو کاس هدایت شي غټه خبره ده ډیره جوړه خبره مولا کړی ده مولای چې امام مقصد دا چې کیدای شي یو نیم کاس ورکه هدایت شي یو نیم کاس ورکه اصلاح شي لیاری تروشي سار کېږدي حق پیژندي امام مقصد دا نقطه ده او تاسو خدمت کې دا ځاس کوم کسا یاد وساتوي جنگ اصل نه د اسلام کې ډیر کسان پورته وځي معاشره کې لیدلی بموي چوکا غزینه بیان ورکي چوکا غزینه جنگ معاشره کې اصل نه ده تاسو مو ثابت کړئ چې اسلام کې جنگ اصل وي څه خامخا به جنگيږي نه جنگ اسلام کې اعلی تجوید شوه ده اعلی ته جنگ ضرورت دیر کوي اسلام لکه څنګه یو مریض د پاره اپریشن ضرورت وي اپریشن کله ضرورت کیږي مریض د پاره څه کله ټوله حربي ختم شي علاج سره نه کیږي پرهیز سره نه کیږي هر بار ډاکټر استعمال کی څه کله پوي شي نه کیږي مجبور شي ډاکټر بیا اپریشن ورته کوي اندسی امو مذهب لاجیکلی منطقی مذهب ده امو مذهب کی موتا جنگ اجازت مذهب نه رکی چو سو جنگی گو اما دفاع نیا پیگو جنگ نیا پیگو خپل پوزیشن نیا پیگو دیخنه نیا پیگو دیخنه درویغو نیا پیگو دیخنه درویغو ډنډورو نیا پیگو دیخنه منصوبون یا ډیر خپیگو خدا څه غوړې درام بکول دړکې وشتل بیانو ورکول روزانه پورته ورتل دا خو یو فرمولا ده تاسو اوریدلې جو گرجتا ہے وہ برستا نہیں ہے ایمو کوم دغه ولا نه ده چې هغه همیشه د پر دړکې ولی دا کوي ای نرسری پاتا ای تکړه سړی پاتا میدان باندې لګيږي او زه د دعا کوم چې خدایا د خطا همیشه د پاره جنگونه محفوظ وګرځي زه د سیم څه سنی د شیعه دشمن نه ده شیعه د سنی دشمن نه ده دغه ځکه کوم تکفیریان دي چې هغه شیعه نشي برداشت کوله هغه د شیعه هیڅ نشي برداشت کوله یو ځنه ایجنټان دي هغه کوششونه کوي چې ماحول ګرم شي بیا غاونه سیټ شي بیا مړکیږي هغه سه کسان څنګه نه غختل څه مړ شي او جنگ حصہ جوړ شي یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد یو دا مورید کسا مو مقصد ده هدایت ډیر مهمه نقطه ده تاسو ان شاء الله تنګوم نه خپل ټایم سره از مجلس ختموم یو دویم مورید تاسو خدمت کې زار کوم کسا د هدایت ډیر مهم شای ده مولا علی علیه السلام جنگ صفین رک کړي وندغه نقطې د پاره چوته هدایت میلو شیو هدایت اصلی شاید بنیادی شاید اندر جنگ صفین کې څنګه جنگ میدان ګرمو مولای کائنات جنگی کی کوم ټایم کې کسی شام لخر کې یو کس قرآن تلاوت کوي لګیاوی قرآن یې اما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون درشمه سپرا د غیتونه یې امام پختنه ورنو کې چې چل ویلې مولا ته وی چې قرآن د ویلم ایس لګ بیا ول ویل چې کله د آیتونه بیا ول ویلی مولا دوی چې په تفسیر پیږي په مطلب پیږي چې څه مطلب ده مولا ته دې نه تفسیر نه پیګم تفسیر نه مو معنا کړیو حاکم شام تفسیر مفسیر نه معنا کړیو تفسیر طرف ته ماڅو ځکه ماڅو چې اهل بیت شان کی دي بیا تاسو اهل بیت پیژندوی چې اهل بیت شان کی د آیتونه نازل شوی ځکه تفسیر په معنا کړو تفسیر نه ودرولیو ممنوعی کړیو مولا دوی چې د تفسیر نه لګ ځون پوي ک بیا آیتونه آیا خبر نه چې کوم آیات دی یای هغه چو شان کی نازل شوی مغه په خلاف پڅیدلې توره د وسلی ده مولا دوی ته خبرې چې دا ای چو شان کی نازل شوی ده مولا ته دې چې چو شان کی نازل شوی ده مولا دوی چې انا والله النبأ العظیم قسم ده خدای باندې هغه نبأ عظیم هغه عظیم خبر چې قیامت کې به هر چونه پختنه وشي دنیا کې په اختلاف ده هغه ز علی ابن ابي طالب یم اغزم مولا علیم امام ولایت ولا مساله د قیامت کې بهار چونه بیل پختنه وشي څکله دا جواب ویر کی هغه کس
حق طلب وي حق پسند وي سوچ کې پریوزي غلی شي خاموشي لږ سوچ وکړي ورسته مولا سره ملحق شي امام لخکر حصا وګرځيږي. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد. تاسو کسوی کربلا کې انداسې مولا کردار انداسې ادا کړی دی. کربلا کې تاسو مولا متعدد مثالونه دي چې مولا ډیر کوشش کړی دی چې خلکو ته هدایت میلو شي. اگر نه یو مثال زدا در کوم کله مولا اخیری ټایم کې ندا وکړه هل من ناصر ینصرنی چوکشتای ما مدد تروشي. دې مقصد دا نه و چې مولا د مدد محتاج وي چا نه مولا ته چا ضرورت نه و. مولا تک و تنها جنگیدای شو مولا تک و تنها ټولو ته شکست ورکوای شو. مولا اصل مقصد دا و چې څوک شتا دي چې هدایت شوي و ساده ته موقع ده دا اخیری ټایم کې عادت موقع ده که څوک غوړې موسم الحق شوي ملحق کېدای شوي. زویلی شوي دي عصر عاشور چې کله مولا حسین بیله پاتې شوی و دوا کسان دي سعد و ابوالهتوف ځوانان دي هر دواړه دغه ټایم کې مولا سره ملحق شول وجنګېدل شهاداتو ته میلاو شوی. بختور و خوش قسمت وخت ټایم کې شهادت وتا میلاو شولو. مولا سجاد علیه الصلاۃ والسلام دا خبره وکوله مدینه کې چې مو والد صاحب ایمو والد بزرگوار امام حسین علیه الصلاۃ والسلام به کله کربلا میدان کې جنگیدلو هر یو به نه ویلو لکه څنګه مولا علی جنگو کې جنگیدل هر یو نه دی ویل یو به ویلو یو به پرخلو دوا به ویل دریام به پرخللو. مولانا چوک پختنه کې مولا جان ویلی دای پرخلل یی چې امام سترګې وتغړولې امام بابا سترګې وتغړولې چې دی نسل کې دی اولاد کې دی بچو کې دی سلسله کې ایمو شیا روان دي ایمو هدایت شده کسان روان دي ځنه داسې کسان روان دي چې هغه به هدایت کیږي ځکه یې پرېښلي دي ټولې نه دي والي وګرنه که ټولې والي وی چوکانه شو څه پته کېدای. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد. کسا کربلا کې مولا خطبه ویر کړي دي مولا د سي ډایرکټ جنگ نه دی شروع کړی. ذخیری نقطه تارس کوم مولا خطوط لیکلي دي ډیر خطونه مولا لیکلي دي چیشته د خطبه ویر کولی خطونه مولا چیشته استول مولا سفیران واستول بقاعده د سفیران ویل استول مولا کوشش وو چې خلکو ته هدایت میلو شي یو کس هدایت شي کفی ده. مولا متعدد موکو کې مذاکرات کړي دي د ډار او خوف مذاکرات نه مقصد نه مقصد دا او څه هدایت شي مقصد دا او څه دغه ته نجات میلو شي. حتی دا څه مولا ډایرکټ مو تو سوته 1 to 1 مذاکرات کړي عمر سات سره کړي دي 100 واره مولا کربلا کې عمر سات سره مذاکرات شوي دي. یو واره مولا سره ابوالفضل العباس شاهزاده علی اکبر علیه الصلوۃ والسلام امام حسین د درې عمر سات طرفه زوای غلامي عمر سات رغله درې په درې یو سکینستو مولا ډیر نصيحت عمر سات ته کړي دي جمله وته کړي یا عمر اتق الله ولا تشارك في دمي اے عمر سات خدای نه وډر شه ایمو وینو کې ځون ما شریکا وا ایمو قاتل کې ځون ما شریکا وا عمر سات وته یې سنا ز مجبور یم نه خونه خلی مولا دوتی خونه ز دیر کوم عمر سات وته نه مولا ز مجبور یم مون زمکه خلی مون جیدات ضبط کړي مولا دوتی زد ضمانت کوم زمکه ز دیر کوم جیدات ز دیر کوم هغه یو باغ سیمه بابالی خپل او کې ونی لګولی ماغه باغ عمر سات ز تا دیر کوم مولا دوتی مولا ته دی مولا ز امان نما مو ته نشي میلو دی مو ته امن راکړی دی مو ته بیا امن چوک نشي ریکه مولا دوتی چې امن ذمہوار دا زیم دی هدا پورې مولا مختویر شي مولا دوتی هر چیز ذمہوار دا زیم اخیری کې مولا ته زړه بلا ګاند خلاص کی مولا ته چې نه ز مجبور مو ته شهر ری حکومت وعده راکړی دی دی ټیم کې مولا واچي ور جمله وته کی مولا ته چې عمر سات یو هت وسته شهر ری حکومت ته خو خود نه ورسیږي چې غنم د نه بیا و نه خوري غنم د نه بیا و نه خوري نه د تمیلوي بیغمه وسه یو ځکه مولانا یو کس پختنه کوي کنه مولا ته یې مولا نصیحت ورته کوي امام یو جمله د سیوتو کی چې وسب نصیحت ده دیو گناه زری سم مقصد نه شي رسیدای کوم کس غوړي گناه زری سم مقصد ته ورسیږي هغه چولا باندې ای گناه ولا چولی باندې مقصد ته نه رسیږي سار بد پتیږي لګيږي عمر سات انده ټکه عمر سات تو غوړي چې گناه زری سم مقصد ته ورسیږي نه رسیږي ایمو وینو زری سم ورسیږي نه رسیږي دا هدف مقصد نه پر کیږي او څکل نصيحت ور باندې اثر ونه کی څکل پوڅيږي مولا او ته جمله اندا وکي مولا او ته
خدای د خپل بشتري کې قاتل کا او خپل بشتري کې د مرګ نصیب کا. خیری امام ازار و تخیری ته وکی او امام الفاظ دي چې کله امام یې پرې چوته د مولا کرامات د ټکي او توکی بیا مغه شي کیږي ماغه شی وشول امام الفاظ ان دا د کله مولا واپس رسی کنه خپل اصحاب ته علمدار تنده شي ټکی وکی وتی ایواده سیوریزه ز قسم چې اندغه عمر سات سار بدن نه جدا شي وی نزی کی بوچات شي وی کوفه چولو کې بيدی سار ګرځوي چټه به کوفه چولې والا چولو والا وړ کی کوفه والا وړ کی ور پسې ګرځي تیږي بوسي شړی عمر سات پسې اند سی وشول. څنګه چې مولا سید الشهدا سره ظلم شوی او څنګه مولا مظلومیت سره قاتل اندا شیس غسرا طریقې سره عمر سعد قاتل شوی سن 66 هجری کې لسم ریزا وا لسم مزدگار وو خدای رحم وکا د مالک اشتر زوی ابراهیم بل مالک اشتر باندې 66 هجری کې عصر عاشور باندې مختم باندې عمر سعد سینې باندې ابراهیم بن مالک اشتر 900 ساره ونه پرې کړلو او ماغه ساره نزی کې وچات شو ای ولا سم ریزه باندې لکه څنګه مولا حسین سار نزی ته خطل وند سي عمر سات سار نزی ته وختو کوفه بازارو کې چلو کې ګرځول وړ کې وسشتو منډي وسې ویل اهل بیت سید کومي طریقې سره ظلم کړي وغنه پورته بیا دوی ته سزا دنیوي سزا دا شامل وشوه. مولا سید الشهدا سره کومي طریقې سره یې حنات ابن زیاد کړي وو یو یزید ملعون کړي وو څه خپل عصای مولا شند مبارک او شندو باندې ویلی وا د ما پړو کړي تاریخ کې څه انداغه ابن زیاد لین څه کلا قاتل شول مختار بزرګوار لسو سرا ایدی سار کې منګور لړم منګور تویدو ارتویدو وتل ورنه وتل وبورنا خلکو ته پته ولګی دی چې مولا شندو ته صرف جسرات سلیدل انجام داده بیا دی انجام دی. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې صلی علی محمد و آل محمد. زدران سید الشهدا ابتدایی مجلس ده بس مو مقصد دا یاد وساته پکور ده صدق دروسو نمو تاسو هم سبق وخلو یو بهترین سبق س کربلا نمو تاسو ملوي کی هدایت ده اول پکور د انسان خپل هدایت حاصل کی کربلانا اشورانا دغ مکتبنا بیا کوشش وکي خپل زندگی کی یاد وساته خالکو ته هدایت ورکا یو کس هدایت ویلې نه کیو نن سبا زبداته میډیا دور ده هر چا سه هدایت ذریعہ شته ده ایچو رهنمایی کوای شي چوته نصیحت کوای شي چوک بادو نه منی کوای شي خال گناه ولا مسئله کی گناهونه گانے بجانے گناهونه مخته پیلو کوي او مثلا خلق الودا ور باندې کوي خلق حیا نه کوي په کور د موت او سنې کو کارو کې هم اله ونه کو په کور د چونه ورسته نشو څنا یو شرم دی یو حیا دی نه نیکو کارو کې حیا نشته دی په کور د انسان کوشش وکړي چې کچوک د هدایت کړه یاد وساته د سوای ټولنا غټ اجر اندخت کې دی. عزادران سید الشهدا یقینا سخت مرحله کربلا هغه مرحله واسکلا یو لسم مزدګار باندې بیبیان کربلا نه لاړلې باند کې لاړلې عزادارو